أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سورة الصافات 50 نمبر آیات ہے. د دې 50 آیات نه واخله د 54 نمبر پورې. دا ټول بشارتونه دي د نیکانو خلکو لپاره او د بشارت اخروی وي د آخرت بشارتونه. پدې کې د مؤمنانو نجات، د هغوی نعمتونه، دشمن هلاک کېدل، بخپلو سترګو باندې لیدل، دا لوی لوی نعمتونه بدل اظهار ذکر کیږي. الله تعالی وایي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نو رامخکې بشي بعض له دوی نه بعضې نورو ته. جنتیان خپل منځ کې به خبرې کوي، نو بعضې به د نورو ته رامخامخ شي، راوړاندې به شي. يتساءلون او د یو بل نه به تپوسونه کوي جنتیان په خپل منځ کې. قال نو به وایي قائل یو ویونکی منهم د جنتیانو نه إني كان لي قرين، یقینا و زما دپاره یو ملګری په دنیا کې. قرین ملګری ته وایي، قرین همزوري ته د یوې پیړۍ والا کس ته ویلی کېږي. ځکه قرین د قرن نه د قرن پیړۍ ته وایي، نو هغه کس چې د سره پیړۍ کې یو ذکر شوی. نو دا کس به ووایي چې دنیا کې زما دپاره یو ملګری و یا زما همزوری و، د پیړۍ سړی مې و. او هغه به ما ته ویل، یقول ویل به یې أئنک لمن المصدقین، آیا ته تصدیق کوونکو نه یې؟ یعنې ته دا منې چې کنې آخرت شته، دوباره ژوندون شته، دا ته منې؟ مطلب یې دا و چې کنې زما مذاق پې وړوه، زما د ایمان او د عقیدې مذاق به یې کوه، دا کار صحیح نه دی کړی، غلط دی کړی دی. او بیا به یې ویل اذا متنا، هر کله چې موږ مړه شو، وکنا ترابا، موږ شو خاورې، و عظاما اډوکي، أئنا لمدینون، موږ ته به بدله راکړی کېږي، بیا جزا به راکړی کېږي. ولې دا خو ډېره لرې خبره معلومېږي چې دا اډوکي او دا خاورې شوي غوښې دې بیا را ژوندی شي، بیا دې ته جزا بدله هم میلاو شي. نو دا دوی نه منله. قال نو الله تعالی به ورته ووایي هل انتم مطلعون، آیا تاسې ورښکاره کېدونکي یئ؟ یعنې تاسې ورښکاره کېدل غواړئ چې جهنم ته ښکاره شي، خپلو سترګو باندې یې وینئ. دوی به خپل منځ کې دا خبرې کوي چې الله تعالی طرف نه به حکم راشي چې تاسو دغه خلک لیدل غواړئ، معلومولی غواړئ، ته جهنم ته ورښکاره شي، خپلو سترګو باندې به وینئ چې په څه حال پراته دي. نو بس دوی به وایي چې او موږ خو یې لیدل غواړو، فتولغه، نو ورښکاره به شي، د جهنم ته به ورښکاره شي. فرآهم، دا به ویني، فی سواء الجحیم، په منځ د جهنم کې. هغه چې د ملګری او د سره په دنیا کې بحثونه کول د قیامت په متعلق، د اسلام متعلق، د قرآن متعلق لانجې به کولې، هغه سړی به د جهنم په منځ کې دی ویني خپلو سترګو باندې. قال نو جنتي به ووایي تالله، قسم په الله، ان کدت لتردین، یقینا ته خو نږدې شوی وې چې زه دې هم کندې ته اچولی وې. لتردین یو معنی دا ده چې زه دې رغړولی وې، دا معنی تفسیر احسن کلام ذکر کړي. او دویمه چې کوم دی تفسیر معرفت القرآن ذکر کړي دی چې لتردین یقینا ته نږدې شوی زه دې هم کندې ته اچولی وې. یعنې تا چې کومه خواري په ما شروع کړې وه، نو زه دې هم ورخطا کړی وم، بس الله درنه بچ کړم. ولولا نعمت ربي، خو که نه وی نعمت د رب زما چې الله ماله استقامت راکړو په خپل دین باندې، دا لوی نعمت، نو په دې وجه باندې بچ شوم. نو ولولا نعمت ربي، که نه وی نعمت د رب زما چې هغه په دین باندې استقامت دی، لکنت من المحضرین، نو زه به وې د حاضر کړی شوو نه په عذاب کې، په دې عذاب کې به زه اوس ملګری وې. د هغې نه وروسته به ووایي افما نحن بمیتین، آیا موږ نه یو مړه کېدلو والا، یعنې دوباره به نه مړه کېږو. دا به ډېرې خوشحالۍ خبره دوی وکړي خپل منځونو کې چې یعنې دوباره مرګ وس ګنې نشته دی، یو بل نه به تپوسونه کوي چې ګنې دا به یو خوشحالۍ خبره چې دوی ته اطلاع میلاو شي په جنت کې چې بس مرګ هم نشته دی، نو دوی به خوشحاله شي. نو به وایي چې افما نحن بمیتین، آیا نه یو موږ دوباره مرګ والا، الا موتتنا الاولی، بغیر د مرګ زموږ اولني نه، وما نحن بمعذبین، او نو موږ ته عذاب راکړی کېږي. دا به د خوشحالۍ په طور باندې ووایي چې دوباره مرګ هم نشته دی، یو مرګ و هغه تیر شو، او نه موږ ته دوباره اوس عذابونه شته. ان هذا لهو الفوز العظیم، یقینا دا کامیابي لویه ده، دا ادخال الهي، دا الله تعالی کلام شو، جنتیانو خبرې نه دي دا اوس. نو الله تعالی به دې ته ووایي چې بس دا
چې جهنم نه بچ شي جنت ته راورسېدي د ټولو مصیبتونو نه په امان شوي بېغمه شوي تر ټولو نه لویه کامیابي همدا ده لمثل هذا فليعمل العاملون د دې په شان د کې جزا دپاره دی عمل وکړي عمل کوونکي خلک څوک جنت غواړي دومره د اطمینان او د آرام ژوند غواړي هغې لپاره دې عمل وکړي نو دې نه معلومیږي چې جنت ګټلو دپاره دوه څیزونه ضروري دي یو عمل او بله عقیده اولنۍ عقیده او دویم عمل کم خلک چې بس براینا مسلمانان دي هغوی وایي چې بس موږ اسلام راوړی دی او نیتونه هم صفا دي او نور خیر خیریت دی عمل یې د سره شته نه به ژوند کې نو کېدای شي که جنت ته به یو ځل ځي خدا ده چې په اول ځل خو د سره نشي داخلي درې مجرمان دي او د مرتبه خو د الله تعالی په نزد د سره نشي حاصلولی چې عمل یې نشته نو د سزاګانو تېرولو نه بعد کېدای شي که جنت ته لاړ شي خو هله چې د نیکو د اعمالو کم از کم قایل یې خو یي چې قایل یې ورسره نه وي لکه عقیده د مرجیه واخله مرجیه داسې وایي چې صرف ایمان او عقیدې لره اعتبار دی عمل له پکې وایي دخل نشته مرجئه د ارجاء نه د ارجاء وروسته کول ته هغې عمل مکمل وروسته کړی د عمل اهمیت نه ورکوي نو اوس دا خلک خو د سره مسلمانان دي نه دا خو بل طرف ته لاړل چې د فرض عین حکم نه منکر شي د سره قایل نه دا خو بل شان شو البته هغه خلک چې قایل دي او عمل پې نه کوي نو بیا ګناهګاران دي نو دغه یو ځل به د جهنم نه کېدای شي راوځي لیکن سزا تېرولو نه بعدو نو الله تعالی وایي لمثل هذا د دې مرتبې دپاره دي فلیعمل العاملون عمل وکړي عمل کوونکي خلک